محمد رضوان نن حد کړی دی، ښه دا جینۍ ورته ووایي راشه وایي زما سره تصویر وباسه، لیکن هغه د جینۍ سره تصویر وینستو. را ویډیو راسره مکمل وګورئ، ځکه چې یو مسلمان کله ایمان مضبوط وي که نه نو هغه بیا دنیا هغه خلکو عزت کوي او هغه دغه کارونه نه کوي کومه چې د اسلام خلاف وي. نو راځئ چې ویډیو وګورو، بیا پرې موږ خپلې هم یو څو خبرې کوو. دا ویډیو ضرور وګورئ، د نورو ملګرو سره شیر کړئ. ویډیو مو کتله، خوږو پښتنو نن رضوان ډېر زیات حد کړی دی، ځکه چې یو مسلمان له هم داسې پکار ده. جینۍ ورته وایي زما سره تصویر وباسه، لیکن دې ته انکار وکړو. زموږ اسلام هم داسې وایي چې د پردو ښځو سره به لاس نه میلاوئ، د پردو ښځو تصویران مه وباسئ، لیکن نن هغې حد کړی دی، لکه خپل په اسلام باندې عمل کړی دی. نن یې ډېر زیات خوشحاله کړو. تاسو ته پته ده د جینۍ ورته وایي راشه زما سره تصویر وباسه، ځان ته رانږدې کوي، رضوان ته یې لرې ودرېدو. د دې لپاره چې زموږ اسلام منع کړي موږ دې څیزونه چې لکه نن سبا که تاسو سوچ وکئ نو هر سړی غواړي چې زه د یوې جینۍ سره تصویر وباسم، لیکن رضوان چې دی نو د الله پاک عبادت کوي، په الله باندې پوخ ایمان دی، نو هغه د دې څیزونو خلاف دی، د کچه کارونو خلاف دی. ملګرو تاسو ته پته ده نن سبا د رضوان هم ډېر زیات عزت دی، که تاسو ته ګورئ نو په تبلیغ هم رواني، ډېر ملکونو والا ورته هم حیران دي، لیکن هغه خپل تبلیغ هم جاري ساتي، خپل کرکټ هم کوي، لیکن خپل منځونه ورسره باقاعدګۍ کوي. لیکن هغه نن دا ثابته کړه چې زه یو صحیح مسلمان یم، یو صحیح مؤمن یم، لیکن زموږ اسلام چې موږ د کومې خبرو نه منع کړي